د یو جماعت او تنظیم د پاره ذکر کیږي چې کله څوک یو تنظیم جوړي او کله چې یو جماعت جوړیږي داغي اصول بسیه نو پدی سورہ آل عمران کې دا هغه جماعت اصول ذکر کړی دي او بیا د دې سورۃ آل عمران کې او سورہ حجرات کې دا جماعت د ترقی او د تنظیم د ترقی د پاره لس اصول ذکر کړی دي کله چې یو جماعت جوړې نو داغي د پاره به اصول لاوي اولنې اصول لاره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې ګوره هر یو تنظیم چې جوړیږي او جماعت چې جوړیږي د هغې هدف او ټارګټ او ویژن به یو وي ګورئ چې څونه چې د جماعت ارکان دي او څونه چې کابینه ده او کابینټ دی د دې به هدف یو به وي د دې به ویژن یو وي کله چې د یو جماعت هدف او ټارګټ یو وي نو هغه جماعت وجود کې راځي بیا او کله چې د جماعت هدف او ټارګټ او ویژن نه او یا یو نه نو هغه جماعت او تنظیم بیا وجود نه وي هغه د هیڅ وجود الله نه ورکوي بیا لکه څنګه چې سورہ آل عمران یو دینی تنظیم د پاره دلته ذکر کړی دی چې د دې تنظیم با عقیده د توحید به بس کاغه ارکان دی او که رهنما دي هغه چې هر څوک دی خود جماعت ویژن بس صرف یو چې توحید به نو دغه رنګي کې یو سړی دنیوي یو تنظیم جوړي یو فلاحي تنظیم جوړي او یو جماعت جوړي فلاحي جوړي سیاسی جوړي نو ګوره داغي د پاره طریقه کاردار چې داغي ټول ارکانو رهنماو لیډرانو د دوی په ویژن یو وي ټول به هغه ویژن د حصول لپاره به کار کوي که هغه کارکون دی که رهنما دی که هغه عهدهدار دی هغه چې هر څوک دی په جماعت کې د هغې به د خپل اهداف او اغراض او خپل مقاصد د دې د حصول دپاره به کار کوي که نه چې کله د دې هدف یو وي او ویژن یو وي دویم اصول د جماعت د جوړولو دپاره هغه دا دی چې ګورئ چې کله یو جماعت جوړی د هغې دپاره رولز پکار دي رولز اصول پکار دي چې په دې جماعت کې به خپله زندګي څنګه تیرو د دې جماعت اصول به څه رولز فور لایف د زندګۍ د تیرولو رولز به څه نو اوس ګورئ ته به داسې رولز جوړی داسې اصول به جوړی د جماعت دپاره هغه به معتبر وي او مسلم وي معتبر او مسلم وي ښه عین بستا معتبر او مسلم وي داسې نه چې هر یو سړی به راځي په عین کې به ترمیم کوي عین کې به ګوتې وي د دې اصل کې عین کې ترمیم ولې کیږي تاسو ته پته شته او بیا زموږ د ملک عین خو دغه دی ستاسو خیال دی هر یو راضی پکې ترمیم کوي هر یو پکې راضی ترمیم کوي څوک یو بل پاس کوي څوک بل پاس کوي ولې زموږ د دې عین رولز نشته او زموږ د دې مشرانو لیډرانو د دې ویژن یو نه دی او د دې ټولو ویژن خپل ذاتی اغراض او مقاصد دي مال جمع کول مالدار کېدل مال ګټل بس نو د دې د وجه نه په عین کې ترمیم راځي نو عین کې به معتبر او مسلم رولز به مسلم اصول به د هغې د ماتولو ترمیم به هیڅ قسمه گنجایش نه نه به لیډر کولی شي نه د پارټۍ صدر و رهنما کولی شي او نه به یو رکن دا کولی شي داسې مسلم او معتبر رولز به ځکه الله جل جلاله وایي که
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، کتاسو د یو تنظیم جوړوي، یو جماعت جوړوي، نو واعتصموا بحبل الله، الله وی د الله په کتاب باندې رايوځي شي د خپل د ژوند او خپل د ملک او خپل د وطن رولز وګرځوي. د دې د وجنه رولز به مسلم معتبر بیخه دا سینه چې تا خپل خاندان د پاره پکې رولز جوړ کړی، خپل پارټي د پاره پکې رولز جوړ کړی، او یو غریب د پاره رولز جوړ کړی، مالدار د پاره د جدا رولز جوړ کړی. نه نه نه، مسلم رولز به، مسلم اصول به، د غریب د پاره بم یو شان وي، مالدار د پاره بم یو شانتی وي، هر یو د پاره به یو شانتی ښه. او دریم اصول د جماعت د پاره، د یو تنظیم د جوړولو دریم اصول، یو جماعت د جوړولو دریم اصول چې ګوره کله چې جماعت کې دا دو کارونه وشول، اولنی کار سو چې کله ته یو تنظیم جوړې د هغې ویژن او د هغې هدف دې ښکاره کو چې زمونږ د تنظیم د جوړولو ویژن بداوي او زمونږ هدف بدایي، دا به حاصلو. بیا د هغې نه وروستو د هغې دپاره مسلم او معتبر رولز دې جوړ کو، او خلک چې ورته وایي که نه رولز عامه، اصول عامه، عام اصول دې جوړ کړل چې عالمي دنیا کې به دا رولز نه ماتېږي. اوس دریم نمبر رولز دا دی چې دا ارکان د جماعت به کار کوي. ګورئ دی به خپل ویژن د ترویج دپاره، د اشاعت دپاره، خپل د ویژن د خورولو دپاره دی به بیا تنظیم سازی کوي، د هغې تشکیلونه به کوي ښه. ځکه دریم رولز الله فرمایي وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورة آل عمران آیات نمبر 104. چې جماعت ارکان به په قلاره نه کینی، دی به کار کوي ښه. غټو نه لوی مصیبت سره د جماعت رهنما هغه تشکیل نه کوي، خپل تشکیل چرته نه کوي. تاسو اورېدلی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم، تاسو به کتلی کنه اکثرو جهادي اوقاتو کې اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم لرګو پر راوړو ملګرو لیدلی، لرګي به راوړلی ملګرو سره، او کله به وي چې زه دا کار کوم، کله به کشۍ وهلو باندې پیغمبر لیدلی. د جماعت ارکانو خپل پیغمبر د ونو پنالولو کې لیدلی دی، صحابو په منځ کې ولاړ دی. نو ګوره د جماعت ارکان به کار کوي، ټول به کوي ښه، رهنما به هم کار کوي، غلی به نه کیني، او کارکون به هم کار کوي. پوهېږئ؟ او څلورم اصول د جماعت دا دی چې دا جماعت ارکان چې څونه دي او د جماعت رهنما چې څونه خلک دي ارکان دي، دی به په دې جماعت د ترقۍ به دپاره مال لګوي، به مال به خپل لګوي. وای اوس خو خلک د قوم پیسه خوري که نه، هغه د خپل تنظیم جاگیر ګڼي، قومي خزانه د خپل د تنظیم او د خپل د پارټي او د جماعت څه ګڼي، دا یو مخبوزه شی ګڼي، دا هغو قبضه کړی، هغو په خپلې مرضۍ استعمالوي. د هغې نتیجه دا وي کله الیکشن کې یو ګټي او کله بل بیلي، کله یو بیلي او کله بل بیلي. ولې؟ او تنظیم نه وي که نه، خو د دنیا د جمع کولو دپاره مختلف ذرایع دي. نو څلورم خبره دا ده چې ګوره جماعت او تنظیم د پاره به مال خپل لګي، منډه به ترړه، قرباني به ورکې، مالی جاني قرباني به ورکې، که هغه کارکون دی که کشر دی که مشر دی. پنځم نمبر اصول د جماعت چې د جماعت ملګري به سوي امین او صادق به، هر کارکون به صحیح امین به، خیانتګر به نه وي. او پنځم کې په دې آیت کریمه کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. پنځم نمبر اصول د جماعت دا دي چې په خپل کابینټ کې، په خپل کمیټې کې، په خپل ارکانو کې به
ګوره غیر رازدار سړی به نه پرېږدې، د جماعت رکن به غیر رازدار سړی نه جوړی، ځکه چې ستا رازونه بیا فاش کېږي بار تک، نو ستا جماعت ترقي بیا څه کېږي، ستا ویژن نه حاصلېږي، هغې کې رکاوټونه پېښېږي بیا مخې ته. نو دا د جماعت 5 اصول یو سړی تنظیم جوړی که نه، اصلاحي فلاحي دینی، دا 5 اصول به چې د هغوی څه به هدف ټارګټ به یو وي، ټول به په دې یو ټارګټ د حصول لپاره به کار کوي. دویم د هغې عین به معتبر وي، د هغې رولز به معتبر او مسلم به وي. دریم د جماعت ملګري به کار کوي، قرباني به ورکوي ښه. او څلورم چې کوم دی ملګري به مالي قرباني ډېر ورکوي. او پنځم چې خپلو کې د کابینټ سړی او د تنظیم رکن به غیر سړی نه پرېږدي، غیر سړی به نه پرېږدي.